أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الله په فضل و کرم سره د فهم قرآن د دریم نشست د پاره راجمع شوي یو دریم درس دی. مخکې درس کې د سورۃ الفاتحه نمونه بیا سورۃ الفاتحه دا د قران کریم په اول کې اولې ذکر شوی دا او بیا دا الحمد نسو سورتونه شروع شوی دي او الحمدلله دا قران کریم کې کم کم ځای کې ذکر شوی داغي لګ ډیر وضاحت شوی او الحمدللہ. نننی درس مشتمل دی په تفصیل د لفظ الله او الہ باندې او د قران کریم د فهم هر یو درس اهم وي او دا نننی درس پکې ډیر زیات اهم دی ځکه چې موږ ته دوی له کلام دی الله وضاحت را ته کوي او موږ الله وضاحت نشو کولای کنه. رسول الله افسوس خبره یم مسلمان الله منوا او چې څوک را ته وی لګ دا لفظ الله دا را ته لګ ایکسپلین کا لګ دې وضاحت را ته وکا او ما ته پته نه پدې وجبان دي دا سونا چې د درس مرګري دي کشران مشران چې مونږ او تاسو دا درسونه یو غنیمت او یو نعمت ګڼو. دا به نعمت څنګه ګڼو چې دې ته مونږ په انتظار یو او دویم د دې لیکل کوو او دریم دا بیا دوتاو او څلورم به نورو ته بیانو ډسکس کوي. لفظ الله بعض علماء د دې یو ډیر خسته تعریف کړی دی. تعریف د لفظ الله هو علم دا یو نوم دی. لفظ الله دا یو نوم دی لذات الواجب الوجود. هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والزوال. دا د الله تعریف شو. الله دا یو نوم دی د هغه ذات چې داغه وجود برحق دی. راجم کون کې د تمام د کمال صفات او د هر قسم د زوال او د نقصان د صفاتو نه پاک دی.
دا لفظ الله چې دی نو دا د الله ذاتی نوم دی. تعریف د یو پیاره بیا ویم دا یاد کې هو علم لذات الواجب الوجود. څنګه وی هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والزوال. دا الله چې دی دا د الله ذاتی نوم دی. دا د مالک الملک ذاتی نوم دی او د دې ترجمه په هیڅ یو ژبه کې ممکن نه ده. په دې وجه مولانا عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي په تفسیر ماجدی کې چې الله د دې اطلاق په بل چا نشي کېدی. لکه دا لفظ خدا چې مونږ وایو کنه خدا، نو دا خدا چې دی نو دا د دې لفظ الله ترجمه نه ده. څنګه گاډ او مای گاډ، نو گاډ دا د لفظ الله ترانسلیشن او ترجمه نه ده. او بل دا لفظ خدا په اسماء الحسنا کې مشتقه الله په نور کې لفظ خدا نشته، څه پکې نشته. دا لفظ خدا دا د فارسی ژبې دی. لکه مې ژبې دی د فارسی ژبې دی. خدا دا یو تعبیر دی. په دې وجه مونږ ته پکار دا دي چې د دې لفظ خدا په ځای الله وایو. دې دی وبخا الله پاک دی وبخا. مونږ دې پاک پیدا کړیو، مونږ الله پاک پیدا کړیو. خو د دې مطلب بدانی که چېرته مونږ د علماو نه یا په کتابونو کې وګورو او هغوی هلته لفظ خدا لیکلي که نه چې ته فکر سره راکاږي چې دې غلط شوي دي. نه، هغې دې لیکلي ګناه نه ده، ناروا نه دی. په دې خبره ورسېږي. اوس د دې لفظ الله یو څو خصوصیات ذکر کوو. نن فهم قرآن کې چونکې د لفظ الله وضاحت شروع دی، نو د دې الله د دې نوم خصوصیات، یو خصوصیت دا دی چې په انسانی تعریف کې شرط دا لفظ د الله نه علاوه د بل چا د پاره نه دی استعمال شوی. چې زه الله ور فرعون ویلو کنه انا ربکم الاعلى، رب ځان ته ویل. خو د الله نوم هیڅ چا هم د ځان لپاره نه دی استعمال کړی. ځکه چې قرآن کریم کې چیلنج دی هل تعلم له سمیا، آیا ته د الله د نوم او د بل چا نوم ته معلوم دی؟ د الله څوک همنان نشته. یو خصوصیت مو ذکر کړ چې چرته د چا د پاره الله نوم نشته د الله نه علاوه. دویم دا چې دا لفظ الله دا څونه چې د الله نومونه دي کنه اسماء الحسنا، خالق، مالک، باری، قدوس، سلام، مؤمن، محیمن، عزیز، جبار، متکبر. الله چې څونه اسماء الحسنا دي
دا لفظ الله په غټول دلالت کوي، دې کې غټول شامل دي. بل خبره چې د دینه بغیر د انسان د ایمان پوروالي نه کیږي. یو سړی کلمه وایي چې لا اله الا الرحمن یا لا اله الا الرحیم، په دې باندې سړی نه مسلمان دی. دی لا اله الا الله وی دا لفظ الله په کې وایي. بل طالب علمانه خبره را طلباو د پاره را چې د الله په اول کې اسلام راغلی. الله دا اسلام څه د پاره راځي؟ معرفت د پاره. کتاب الکتاب، کتاب عام کتاب، الکتاب خاص کتاب. چې کله سړی یو اسم معرفه ګرځي باغی الاسلام داخلي، نو چې کله په یو نوم باندې الاسلام ولګي کنه، نو پای باندې بیا حرف ندا براه راست نشي داخلي. کوم یا زیدو وایو خو یا از زید نشو ویلي. لکه رحمان نو یا رحمان، او چې الرحمن نو یا الرحمن دا ویل صحیح نه دي. ځکه چې دا الاسلام هم د معرفې دپاره او دا یا هم د معرفې دپاره، نو اجتماع پکې د دوه معرفو راځي. خو د الله دا نوم داسې دی چې الاسلام هم په داخل دی او یا حرف ندا هم داخل. یا الله بل دا لفظ الله دا یو داسې نوم دی که چېرته دا لومبنۍ حمزه تې لرې شي څه به پاتې شي؟ لله. ګوره نیمګړي کېږي نه. استاد زما د نوم نه اول زی لرکې نوم بیکاره شو. څنګه تاسو سما وختي کتاب کا کړه دا ناکم لسم نتیجې دي کړه. ایو ماشوم کور ته راغی نو بلار او توی بچی پاشوي کپېد او دې نور په پته نه پوي خو د نوم نه را صرف دوی کټ کړو او دا نوم تو پیلو د تو پیل نه دوی کټ یو څه پاتې شو. نو چې دوی دې لرکه نو پیل شو. نو دا لفظ الله رب العالمین الف لرکه نو لله غلط نشو. لله قرآن کې راغلی لله ملک السماوات والارض. خجدا ورپسې لامم ته لرکا صفات له خاص الله لرا دیام معنی هغه شان دی ورکي له خاص الله لرا. ادا ورپسې بل لامم ته کټکا نو دا روم دا الله د پاره استعمال شوی. هو الله الذي لا اله الا هو. ورته اخره پورته کثر کې دلر کې یو حرف دې کټ کو نو لله، ورپسې لام دې کټ کو نو له، دا ورپسې لام دې کټ کو نو هو. دا د لفظ الله خصوصیات دي. بل دا لفظ الله چې دی نو تمام مفسرین لیکلي دي چې اسم الله الاعظم هو الله. اسم اعظم الله دی. اسم اعظم دا الله دی.
دا لفظ الله چې دی نو دا اسم اعظم پدې باندې غیر مسلمو سیاستدانانو ریسرچ کړی. د هالند یو ماهر نفسیات یو سایکالوجست هغه وایي چې دا لفظ الله څوک وایي کنه چې دا کوم ذهني بیماران یو ځای د لپاره علاج دی. بل یو سیاستدان وینډرهاون هغه په دې ریسرچ کړی، هغه وی دا څوک چې دا خپل مخرج نه دا یو حرف ادا کوي الله نو په دې کې وردن نشوي. هغه وی چې کله دا انسان دا الف ادا کوي دې سره نظام تنفس دا صحیح کیږي. ها موږ کوم ساعت به د د اثر دا چې دا هغه دې نه راوځي نو نظام تنفس دې سره برابرې دا تاسو سره کنټرول کوي. بیا ورپسې لام دی الله نو دا لام چې سړی ادا کوي دې سره عافیت حاصلېږي او دا حاجدا دا د پیپړو او د زړه سره رابطه د غي کنیکشن برابر دی. الله دا غیر مسلمه انسان په دې ریسرچ کې مسلمانانو وګار دي چې یا الله یا الله الله لا اله الا هو چې دا ډېری پیری وایو د خپل معمول وګرځو. لکه شاعر وایي څومره خوب نوم مې د الله دی، څنګه څومره خوب نوم مې د الله دی، څوک چې ولي نو مرض ختموي نه. څنګه مې وایي څومره خوب نوم مې د الله دی، څوک چې ولي اطمینان ورته راځي نه. دا لفظ الله چونکې زمونږ نه درد د لفظ الله تشریح ده ادا به خوند او مزه والی چې ما له خو پورې د الله بارکه پته نه و یاره یم مسلمان د مسلمان په کور کې پیدا یم او اوس پورې مې د قران نه تېښته کوله، د قران نه تختم. دا لفظ د الله چې دی قران کریم کې 2697 کرته ذکر شوی. لفظ الله په قران کریم کې څو کرته ذکر شوی 2697 ایرا کم عام مرګي چې درس راځي چې تاسو نور چا دعوت ورکوي یاره معنا خدا پته نو چې په قران کې د لفظ الله کو به ذکر شوی نو په دا یو ټکی وورید کړه چې څونه 2697. الله اکبر کبیرہ. راځي چې قران کریم کې وګورو چې د دې وضاحت قران کې کم ځای کې شوی دی. الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو دا په قران کې 30 کرته ذکر شوی. الله لا اله الا هو دا قران کې څو کرته ذکر شوی 30 کرته ذکر شوی. او لا اله الا الله دا 19 کرته ذکر شوی. لا اله الا الله دا قران کې څو کرته ذکر شوی 19 کرتا. لا اله الا الله 19 کرتا نا استغفر الله دا قران کې 2 کرتا ذکر شوی. لا اله الا الله
دا قرآن کې څو کرته ذکر شوی 2 کرته چا چې 19 لیکلي نو اکټ کې زما ذهن لړو د سورۃ محمد آیت نمبر 19 کې ذکر شوی سورۃ محمد آیت نمبر 19 کې ذکر شوی لا اله الا انت سبحانك دا چې په قرآن کې یو کرته ذکر شوی لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انا دا 3 کرته ذکر شوی لا اله الا انا لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل دا یو کرته ذکر شوی وما من اله الا الله دا 3 کرته ذکر شوی وما من اله الا اله واحد دا یو پر ذکر شوی مالکم من اله غیره دا قرآن کې نخ کرته ذکر شوی دا چې موږ د رمضان شعبان دوره کوو یا کنه یګ دا یو آیت راړو بیا دا په یو جلک دی زموږ استادان دې ته وایي مج نمونه اخرواره څنګه کله کله زمیدار کا تخم علی غنم یا وربشي یا بل یو چیز نو نمونه ورته په موږ کې یو وي دا هیڅ دی نو هغه غونډه بوجه و نه راړي لوګون ته وځو یا بعض خلکو په مارکیټ کې یو پروفایل یو چیز لګولي مهته یو جوړې لګولي یا یو بیزاري لګولي چې موږ سره دغه ډیزاینونه دنه ملاوي هغه د نن سبا نوم ورکل دا پروفایل دی پروفایل په مهامت لګی کنه دا پروفایل څو په لګولو څو دا تا یو موږ په بلو لګو بیا دا اوسه موږ پروفایل کړی دا په دې بیا دا یو آیت راړې په قرآن کې راوړل پلان کې دغه جدا خوند او مزیا نو مالکم من اله غیره دا نخ کرته ذکر شوی من اله غیر الله دا 3 کرتا اله مع الله 5 کرتا و الهکم اله واحد شفق کرتا انما هو اله واحد سلو کرتا دا بیا دور ورد قرآن کریم کې د الہ وضاحت شوی چې الہ پی جنها الہ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دا یو لوی پیر تیر شوی پیرانی پیر داغه کتاب دی الفتح الربانی هغه کې هغه د الہ یو وضاحت کړي غدان تر ار مرګري نو یقینو کې دا سبق چې کلمو د استادانو تکاو دا مونږ دلته په سوادې کې د شیخ صاحب نانو د نیلوی شاه صاحب نه په درګوده کې نو په کراچۍ کې نو په سواد کې دا مونږ سره راجمع کول دا چې سړی غوردان ته نوٹ کې او دې کې سوچ کوي چې دې کما مونږ په پورې الله نه پیژنو کما الہ نه پیژنو دا مې وی چې الله می خالق مالک رازق دې غما خو نه پیژنم ما خو بل یو سیسته خدای ویلو نو جیلانی رحمت الله علیه وی اغا د الہ په تعریف کې 3 خبرې ذکر کړي نمبر 1 کل ما تعتمد علیه فهو الہک دا څنګه نوٹ کوي کل ما دا تعریف څوک کوي دا ګورم په 95 کې د استاد په 95 کې د استاد نه وې دلیو یاد کړلو خو دا پوری راته یاد نو دې عمر کې دا خبره یادېږي بیا نو خبره نه یادېږي نو دا اوس نه مضبوطوي یادوي کل ما تعتمد علیه فهو الہک فکم چې تا اعتماد وکړه تاسو ته که پکانی دی اعتماد وکړه که په خوره دی اعتماد وکړه که په کنجکه دی اعتماد وکړه که په بندونو دی اعتماد وکړه دا تاسو ته دا اعتماد په یو ذات باندې کې ها اعتماد په یو ذات باندې کې کل ما تعتمد علیه فهو الہک وكل شيء تخاف منه د کوم چیز نه جستا پړ کی ير رالا سيري کټرا باندې لري باندې خلک یې کټرا باندې لري زموږ دی علاقه کې اوس نو څو میاشتې ما دا یو تن ملو شو نو ډاکټر مارسره روان کړو
نو دا اوږده ونې چې کومې ونې د دیارو نه اختاري د دې هغه سرانګې مانګې ډاکټر پورې تړلې نه دا څه کې وایي موږ پیر بابا ته هر کال چیلي بوځو هلته حلاله مې دا ولي وایي چې په کوم کال کې مونږ دا حلال نه کوو مونږ بیا بودري مونږ دونه پړه کې یاره دا د خدای یاره ده دا د پیر بابا ته خدای خو دا مسله خو بیان کړي تاسو ګورئ لفظ الله وضاحت په غم کې د مولوی صاحب نه و نه لري په جمعه کې به و نه لري یاره دا په کله بیانې یار دا الحمدلله ویرالي زموږ جمعه کې ترجمه ختم دي دیګونه پکې پاخه دي یار نو دا پکې د لفظ الله وضاحت هم نه دی کړی الله بنده او چې دا وضاحت کولو کنه هغه دې خلکو ته خبرت نام کړی چې دې دعا نه مني خیرات نه مني د قبر عذاب نه مني دا نه مني چې خلک په تقوا ته راځي اته خبر د لفظ الله وضاحت هم چاته نه وکړي جیلانی رحمت الله علیه کل ما تعتمد علیه دا تعریفونه ولیکي دا سره هر هغه چیز چې تا ټرست او اعتماد کو پاغي نو دا ستا الہ دی د کوم چیز نه چې ستا پړه کې یرا وا دا ستا الہ دی د کوم چیز نه چې ستا تمونو دا ستا الہ دی دې خبرې وکړي کمي اعتماد یرا او تما هو شاباش الله اکبر کبیرہ دا الہ یو معنی عبادت دی نو دا الہ معنی بشی معبود الہ یا الہ معنی عبادت نو دا الہ معنی معبود دا عبادت قابل یواز یو اللہ دی بل چاہتا با عبادت نکیم دا وہ جمعی یا کنا عبدو تورسو سبیات دا عبادت پر تشریف ہوئی یو معنی د الہ حاجت پورا کون کی ذات پناور کون کی ذات الہ چاہتا ہوئی حاجت پورا کون کی او پناور کون کی ذات ذکر عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علیہ وی کدی سمد مخلوق در افریقہ بادشاہی دی مبارک شکل دائی مخلوق اتا یو ذات تاسو خیال کړی دا باندې ملنګان فقیران سوال کوي کنه په ورته غافي کنه دا سی ور پوری غافي او خان دي چې مړ ته دا غوډان ته محتاج دي تر دې سوال کوي دا غلوی ذات درد پرې خو دې او تر دې ورته کې خیر راوړې په مو بغا دا هغه ذات نو لنه غواړي دی پرې لاس پیغه او پښتانه وي د تمې کور خالی توا باندې تکشتا میم باندې تکشتا عین باندې تکشتا دا توا ما تکم خالی دی ښا الہ د الہ وضاحت دا سره نوٹ کې بیا دا نه چې موږ ته پته نه وا او تاسو څونه خوش قسمت ہے الہ هغه ذات دوی داغه د ذکر سره زړونو ته اطمینان حاصلېږي دا ډېر مطمئن چې راغی یادو کې تا سخته کې او تفریادو کې د لږ ټینشن باندې ختم شي بعض وی د الہ معنی د حیرانتیا تحیر نو هغه ذات ته دا ټول عقلونه حیران دي یار اے زمیدار کا غنم اونستو او ګوره تک غنم دی زمیدار کا کینه دا پکې نه کیږي دا ولټه شوی دی دا پکې نه غوډري دی سمول بغواړي کله یو غنم سمولې دا پکې په پرتو باندې کېدو دې خبر نه دی ک پروت پرې وته دی ک نیک لګېدلې ک ولټه لګېدلې دی یار الله دې نقولې هغه بوټي دې نارایز کړي او پای کې بیا بلاشي دومبلي بلاشي وږي دی او په هر وږي کې بیا بلاشي دانی دا د حیرانتیا کار نه دی یار بیا د انسان دا پیدایش دا یو حیران کون چیز دی دا اسمان ته وګورئ نن دا ورکوټه غونتا وړوکه غونتا حال دا بغیر د پیلرو نه ټینګیږي دې اسمان ته یو پیلر نشته دا وګورئ دا حال دی کې بده په خامخا چې چودي سره چودي دې اسمان ته وګورئ هل ترى من فتور
په دې کې څه کووالی څه چوړې پکې نشته پکې د غرونو سلسلې ته وګورئ د دریابونو سلسلې ته وګورئ په کائنات په ذره ذره کې چې عقل سول کې عقل حیران شي راځي چې قران کریم کې د اولوہیت صفات وګورو د لفظ الہ وضاحت په قران کریم کې ګورو ښا سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 وګورئ 30 سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 دا چې لا حفیظ جی بیان وی اصلي او دا یو آیت وای کنه دا ډیره مزه کې قران ته وګوره ها آیت راړی سورۃ البقرہ دیوتی پارا دریمتی پارا دویم سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اس الہ قرآن کے گورے خواہ وَإِلَٰهُكُمْ تاسو حاجت ترک ان کی تاسو بیمارے ختم ان کی تاسو مشکلات آسان ان کی الہ واحد یکی یو کارساز دے لا الہ الا ہو لا الہ نشتبل الہ لا الہ زمانہ نشتبل الہ نشتبل حاجت ترکول والا لا الہ پخوابا خلقوی دا لا چی دی دا کی جیلام دی تا اللہ نا علاوہ دا ټول کینچی کا اباوی پا جرکانو انداز سر حلق کوئی غدا کینچی لام دی کم لام دی دا اللہ نا علاوہ دا عرض چی دینو دا کینچی کا یو دا اللہ سر لو لگوا دا غیر اللہ نا اعتماد ختم کا درلن با دا غیر اللہ یرا خطر ختم کی آغا ذات سر پیوت شاہ دا لا الہ پتورا ټول بدر لا ختم کما دا لا الہ پتورا ټول بدر تا ختم کما باطل ما تقبل باطل معبودان مسندوا باطل معبودان ما تا مسندوا دا لا الہ پتورا بدل ټول ختم کما سورۃ بقرہ دریم پارا سورۃ البقرہ دریم پارا اول صفحہ آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا ہو مکی حکم آیت ویلو سورۃ بقرہ آیت نمبر 163 سنگاو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو دلتوی اللہ لا الہ الا ہو اللہ چیدی نشتب الحاجت ترک ان کی نشتب الحاجت ترکول والا نشتب المشکل کشا ازمون استادانو بوید دا فوٹا کے نرے دل لکدون ورکوچ دی رد کشی دا مسئلہ لا الہ الا ہو سنگا لا الہ الا ہو سنگا پخوا چکر دا قرآن دا درسون نو دے ممتاز بابو دیتا دے مشران و تپتا دا پر دی جماعتونو کی بطالبان پاتی کیے دے آئیو پر جماعتونو کی اتنے چولے اتنے پی جنے گڑا بے کولا ساوی دبا قوالی بے کولا اگر دا بے عبادت گڑلو اوزم بازی مشران دوینم یرا پخواڑی کولے وقتو او کوئی طالبان بو غټ غټ ویختبه او اتن به چولیو اتن د طالبانو سرونه چرګانو یو طرف به کویا ایک بات توبونه وته پخې دا توبونه تاسو الله یقانکم معاشره کې انقلاب راغی په قران سره دا قران چا نه بیانو دي دا قران چا نه بیانو ځکه جهالتونو تیری وي نو زموږ استادانو وی پارتیبانانو کې یو پارتیبانو چا قواله تر اوستو نو لګیا دی قوالیم کولا خو پیر صحیح پیر نو یو حق پرست پیری کنا
اپس کی خبرې کې نه ګورې د ایمان باندې ختم شي پیرانو علما په بچره خبرې نه کوي خو چې ټول عمر دا حق خبره پټه کړي د لفظ الله وضاحت یې نه کړي دا حق پرسته کې دي په ایمان چې چاته په عمر کې د الله وضاحت نه کړي دا حق پرسته سره خپل کې خبر نشي په ایمان سره سوچ کا وکړه سره خپل شي نو دا یو ناکار پیرو قوالی به بولا الله تعاویذو موزات به جذبه کې راوستو خلق وقت پیسې شیندلیا به له پټی کې کېنولې زر به جیب تک بیا یو تکاوز د سبا د زمانو باندې خلق پیسې شیندي کنه اوس په کې پنا پانو چې څه شو شو ویلو ای بار کې دنه شو ویلې بیا باندې نه قرآن وخت پکې اسی ولا جیب کې واځه خدا شیندل فن نه کوي مړه نو سړی ته په پټکی کې پیسې کې خاوري هغه پیسې د پټکی نه ښکته ورته دي اوس دی وایي چې د دې مورید دا واس کوم چې مورید د پیسې روانه نو خلک کوئی چې په جذبه کې نه دي اګه په خپل اراده باندې خلک وایي چې په جذبه کې نه دي او ځکه خلکو ته دا شو منټ ورکو چې ګوري بزان اوس نه پويږم او تاسو درو الله مورید دې په فارسی کې شروع وکړه الله درهم از پګړی په گذاشتم الله اے موریدا د پټکی نه پیسې په یو دی الله مورید اخوان आवाज ورکو پروا موږ نه ته پیر من برداشتم الله پیر سے ډونټ وری پروا مکوا وخت می لوټ چت کړي الله موږ دا نه به دا الله پرې دا وړه راشد آیت الکرسی الله دا کړیا ادي هو تزور ورکا چړکري دا مسله کوزشي الله لا اله الا هو نشته بل حاجت تر کول والا الا هو مگر یکی یو الله دې سوره آل عمران ورپسې سورۃ وګوره اول آیت الف لام میم الله لا اله الا هو الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروفو دا متشابهات ایتونه راغونډوا او دا وایا چې دې سره نمبر یې یاد وها دا حفظ بری جدا پند کی بیا الف لام میم الله لا اله الا هو دغه یو حق پرست پیر تیر شوی دی هغه دغه کتابونه ملاویږي شیخ باهو رحمت الله علیه هغه یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو زما یقین داري په دې عالم کې د الله نه علاوه بل معبود نشتا یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو جو تیغ لا بدداری بیک تنہا کی غمداری موجود غیر حق یاری کلا فتاح الا هو دا سورۃ ال عمران آیت نمبر 18 وګوره شهد الله انه لا اله الا هو شهد الله بیان کوي الله گواه شهدا مفسرین او تلس معنی لیکلي غا تلس چې یو مانم کوی وګټه ده شهد الله ان اد پیمانه پټې پوری تاسو پته نه لګېدلې مونږه تقریبا 40 منټ درسو تاسو ته پته ولګېد دا قرآن اعجاز ده الله اکبر کبیرہ شهد الله انه لا اله الا هو بعض خلک ذکر کوي لا اله لا اله لا اله ذکر پیری وي څه ذکر کوي لا اله لا اله لا اله لا اله کتمانی د اصول الا اله د صرف دې نشته د صرف دې نشته د صرف دې نشته ایا سره مسلمان دا ذکر صحیح دا مې یو ځای کې بیان کیوي چې رااله ماغذې کې لوی جاهه جوړه ور دنیا نو ته غوړي ته ول ذکر نه منلو دا اله ذکر نه منلو تاسو نه غلط بیان دي کنه بابو دا غلط خبره میرا لا اله ذکر نه دی لا اله چې الا هو ترني چې الا هو ترنوي الا الله وترنوي ودا لا اله سمانه چې د سره اړو کائنات کې اله شته
الا هو یکی یو الله دا سره وایي چې الا هو سره نه وي نو ګناه ده ګناه ده الله اکبر کبیرہ شهد الله بیان کی الله انه لا اله الا هو چې نشته بل حاجت در کول والا سوا د الله نه بل څوک لا اله الا هو سورۃ النساء آیت نمبر 87 وګورئ سورۃ النساء آیت نمبر 87 سورۃ النساء 13 پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 87 اللہ اکبر کبیرہ اللہ لا الہ الا ہو سنگا اللہ لا الہ الا ہو اللہ چې دی لا الہ نشته بل حاجت سر کول والا الا هو مگر یکی یو الله بل غوث اعظم نشتا غوث اعظم غوث من امدادی اعظم من لوی امدادی څوک دی توجه مشتکنا غوث اعظم سمانا دا غوث اعظم سمانا لوی پریاد رس لوی امدادی څوک دی دا بعض خلک چې غوث اعظم سرکار کانفرنس او غوث الثقلین دا الله نه علاوه څه څوک غوث اعظم دا بخیر لوی امدادی نشته دی غوث اعظم مگر یو الله او داتا د دې معنی ده دینے والا څنګه دینے والا څوک دی نو داتا څوک دی شاګرین د داتا دربار ته ځو نو د داتا دربار په جمعات دی د لاهور کې یو نیک انسان قبر ته دی د داتا دربار ته ځو د داتا معنی ده دینے والا څوک سړی خپل دې د وضاحت خلکو ته نه کیږي یار بس یو پیر کیسه دا او د فقیر کیسه دا یار د جمجا بچا کیسه دا سړی په عوامل باندې سړی په بوکه روانو دا کیسه خپل یو بچاو یو وزیرو د بچا درې خدي خلکو ته توجه سره نه دي دا مسائل چې داتا یو الله داتا څوک دی دا چې په لاهور کې کوم لوی ولی دی کنه دا ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی د نوم دی علی حجویری رحمت الله علیه سره مې نو کوته چې تلاو تلل شي او پاغلار تیریږي نو مخبری ته سلام تا ورشه بیا دا مو د داتا دربار ته تلیما د علی حجویری رحمت الله علیه قبر ته تلیم سلام مې کوم هغه ته مې دعا کوله هغه ته مې سوال نه کوم چې ما د پاره سوال خبره مو سمجھ راغله ځکه چې کوم وفات شوی اولیاء دي دا زمونږ د دعاګانو محتاج دي چې کوم ژوندي اولیاء دي مونږ ته بای دوا کوي یو زنده ولی یو وفات شوی ولی څنګه نو زنده ولی ته مونږ وی دعا راته وکړه او چې مردا ولی دي هغه ته مونږ دعا کوو خبره سمجھ راځي کنه قرآن څنګه ډراپونه سړی کوي دا کې دي چې دا نی بیان شوی نړۍ وې دا په جهالت کې پروت و مونږ په کله دورې تفسیر کې یو ټیسټ هغه امتحان مونږ به ته په کیولیکل چې د درس کې څه شریک شو ستاسو پیدا وکړو وی قسم دې عقیدې مې غونډه کړته وي بس الله مې نه پیژندو وی قرآن تکې نه سم الله مې پیژند لکه چې خلکو په لاهور والا بابا جی د داتا وی دادل چا تکل او گنج بخش گنج خزانو ته وي بخش بخلو ته وي نو خزانه بخون کې څوک دی نو چې دې مونږ کا بابا جی ته وی داتا گنج بخش ورکون کی او خزانه بخون کی ذات دا بولا الله نشتا بل داتا نشتا بل گنج بخش نشتا بل پر یاد رس د دبی ذمہ دار بل نشتا سبق کون کی سوګ دے یو الله
نو د ټوخي ذمہ دار څوک دی؟ او پخوا به وي وې دا ډيري بابا د من نه کې ذمہ دار دی کې مې دا نه کې ما د دې سپینګیرو نه تاسو ته چې بچاو د پورې من نه کې راخته ده د من نه کې او چارات دي ارزه کې خلقو چې دا مسلې به بیان کې نو خلقو واپس بوله کو دا اولیاء نه مني څوک چې اولیاء نه مني او قرآن نه مني یا کافر دی چې څوک اولیاء نه مني خو مونږ وایو اولیاء به منو دا اولیاء خبرې به منو څو د ولی نه خدای جوړې ولی ته د خدای صفات ورکې نو دا ظلم دی دا جرم دی دا ظلم دی مشکلاتو کې را مدد کوونکې څوک یو الله بل سوکتان دا مشکلات نشی در کولے سورة المائدہ گورے آیت نمبر 73 سورة المائدہ آیت نمبر 73 سورة المائدہ آیت نمبر 73 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين يقينا كفر کړو هغه کسانو چې غیب وخدایان درې دي چې چاوي حاجت رواهان ذمہ داران درې دي الله اذا کافر دي سو کافر دي چې چاوي ذمہ داران درې دي یو الله دی یو عیسی دی نو یو مریم الله یقینا چې دا کافر دي ولي وما من اله الا اله واحد نشتا پس دے کائنات کے بل ذمہ دار سوا د یکی یو الله نام نو دا پزرګونو ذمہ داران جوړ کړو بلې معاشره کې فلکونو خدایات شاه ولی الله رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه نیکه دی د شاه عبدالغنی پلار دی د شاه عبدالعزیز پلار دی دا یو کتاب د تفهیمات الهیه او دا د شخصیت دی کنه بری بری صغیر پاکودین کی چې بری بری صغیر پاکودین کې کم مکتب فکر علما دي دیوبند والا اهل حدیث بریلوی حضرات د دیوبند سند شاه ولی الله سے فرض دي څوک انکار نشي کولی دا د شخصیت دی هغه وایي دا د هندستان په شوی دی هغه لیکي په خپل کتاب کې وما من بلدة الا ولها الہۃ تعبد دا دې یو کلی نشتا چې خلکو په کې ځان ته جدا جدا خدای نه جوړ کړي یو ځکه د دې ذمہ دار بل ځکه د ټوخي ذمہ دار بل ځکه د ترفوګي ذمہ دار بل ځکه د ترې مخي ذمہ دار بل ځکه د شری ذمہ دار بل ځکه د دې ذمہ دار بل ځکه د رښتو ذمہ دار دا شاو الله دې دا زم په دې ملک یو کنو دلته زمونږ یو قدر کې یعقوب بابا دا چې سپیشلیستو مجمن کو تخل کرا وته نو پپو بابا ته بیلا دي دا 50 با صبریخ مریخ تکو نو پپو بابا ته به وته ال ته وړي وړي وصل خاني جوړې وي نینجاورانو په خپل وي اور نوري براوړه ما تاسو پیږي کې نه کله کله دا سروې کوي ګوره کله وړي وړي با رومونه بوزه په خدو په لامبل او ال ته پتاغه پپو بابا کې با نینجاور ناس تو روزانه به دې ملا ته جارو نه ترا شوړه څنګه خبر شوي راکا سر بشوي دا او خبر شي دې سره دا خلک الله نه نه غوښتیا په دې باندې خبر کیږي نه یاره دا په دې ملک دا حلو شاه ولی الله رحمت الله علیه وی ارچا ځانتا خپل کلی کې جدا جدا دې جوړ کړي چې مصیبت پیراشي درګه ته منډي وایو او کدا کار مې وشو نو تور چرګ په بوزما غلاب په منلې دی دا په دې معاشره کې زموږ په دې کلی کې غړې بابا او چې جمال شاه سید سلیم دې زورامن ته وپتې چې دا تاسو د علاقې وو غړې تاو کړ بیا کو بابا زموږ د کلو غړې بابا نو بیا د اخوا طرف ته پر ډېرې بابا نو بیا د غلط اخوا د پاره چې کم دینو شکرې بابا دا د ارچا جدا جدا مرز د پاره با جوړیان د دې زونه بیغم وو اته دا شی ډېر نو سو تاسو چې عمر کې رالوي شي په دغه علاقو کې دا زونه ختم شي په دغه الله احسان دلته کې دا جاهل ډېر زیاتې وي او بیا چې اخوا و پیراتاو شوي نو دا چې کم دی نو
اخون بابا دی نظر بستان بابا دا نظر دا پار نظر بستان بابا بابا کې دی دا بلا شیو یو نو کنا الله اکبر شاولی الله ذکر چې وما من بلدة الا ولها آلهة تعبد دی خلق بزان سرا چرموټي بوتله درګه دی دا چې مو یو کس دیدلو دی علي حجويري رحمت الله علیه دربار کې چرګ راوړل او جاړ یا سمجھ اے بابا کوکړ دې پتر دې جاړ او سوئی اے بابا پتر دې کوکړ دې دا کوکړ دا چرګ می تا ته راوستي دارانه والا مال بچی راځي لیکن دا بچی دی حجويري ته ورکول دا بچی پیر بابا ورکول زمون په دې علاقو کې چې برکه می زرانا اولاد نه کېدو یو بوډه مو په خاندان کې هغه به سم پیغمبر جوړ کړي و هغه ته به وی جره به بچی نشتا وته پیر بابا تعالی ورکړه سلام ته وګورئ څومره چې وته دا ګناه دا دا ګورئ په دې الله خپکیږي الله دا مضمون ذهن نشین کې ښا لکه چې توی چې د الله نه غواړي د اولیاء نه مغ غواړي نو خلک دې دی اولیاء نه مني چې څوک اولیاء نه مني هغه مسلمان نشي کېدی نو دا رنګي دلته الله وی لقد كفر الذين دې مضمون ته خیال کوي دا لفظ اله وضاحت پوره کوي ان شاء الله لقد كفر الذين لام د تاکید د پار راځي بیا قد د تحقیق د پار راځي بیا دا قد په صيغه د ماضي داخل شوی دی دې کې معنی دا قسم دا الله په خپل ذات قسم کوي څنګه الله وی زماري په خپل ذات قسم چې هغه خلق کافران دي چې جادري ذمہ داران ګرځي الله وی زماري په خپل ذات قسم چې دا وي وګوره دا مليان خلق کافر کوي دا الله وی اشرف علي تنویر رحمت الله علیه د دیوبند یو لوی عالم تیر شوی په هغه وخت کې باپ زمون پر اکابرین دیوبند باندې خلکو فتوی لګولې نو تنویر دې یو ځای کې وای خلک په مون بارک داخل کو ته وای چې دی خلک کافران کوي او فتوی لګي نو تنویر دې وای هم فتوی نہیں لگاتے ہم بتاتے ہیں موږ خدای الله کا فتوی وایو دا فتوی چا لګولې کہ اللہ وی لقد کفر الذین یقینا په تحقیق سره زمانه په خپل ذات قسم دی چې کافران دي هغه خلک چې چا وی ذمہ داران دي چې چا دی چې څوک وی د طبي ذمہ دار د توحید د سرخوږي د بادو د سرخوګو دارنګ د شری او د ننکو او د خاطو جدا ټول ذمہ داران ګڼي دا پکا مسلمان کړه الله وی چې څوک درې ذمہ داران ګڼي دا درې نو چې څوک الطاف حسین حالی د هندستان یو عالم تیر شوی دا ډېر مزیدار اشعار دي او دا یاد چې هغه راولي چې الطاف حسین حالی هغه وی کرے غیر گر بت کو سجدہ تو کافر کچر تزو بت سجدہ کوي نو هغه کافر کیږي دې سره کرے غیر گر بت کو سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کا رشمہ تو کافر فستور کی کرشمی منی نواد کافری جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کہ اللہ لزامن تا دین داد کافری جو آگ پر لگائے سجدہ تو کافر اونٹ سجدی لگئی داد کافری مگر مومنوں پر کشادہ ہرا ہے مسلمانوں نے کی لگئی مگر مومنوں پر کشادہ ہرا ہے کرے عبادت شوقتے جس کی چاہے مسلمانانو ته دلار کولوي چې چا عبادت کوي نو کوي دی بس نبیوں کا رتبہ خدا کر دکھائے تو پیغمبرانو ته خدای درجه ور کوي اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائے تو امامانو درجه د انبیاءوں نو جتیا شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے تیرے ہر درگاہ ته روان دي هر درگاہ تا پخوا به ځان سره پتیله راغسته و یا جیب کې وا به چت روانه وی به د لور مینا جوړه او بابا ته زم د توکانو دا درګاونو ته خلک روان ویل تاسو حسین حالی وایو چې شهیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے
मज़ारों के दिन रात नजरें चढ़ाए, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। ये जरा बतकूफ मुसलमानी अल्लाह वही आगी दायान काफिर दी क्या कि वही खुदायान जिम्मेदारान दादरी दी न जिम्मेदारान द्री निश्ता वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद कारसाज दी यकी यौ अल्लाह। दा कुरान करीम के यौ आयत न देखा दा गण आयतुन दी ए लगे शलमती बारा वګوره سره امن خلق السماوات والارض شلم پارا سورۃ النمل شلم پارا د سره امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله. دا دې کې ډېر شي ذکر کړی ګوره مخکې نه وایي آیا اسمانونه چا پیدا کړي آیا ځمکه چا پیدا کړي د بارې نه څوک باران وروي دا ټوکو مونږ په دې سره باغونه سره تازګي نه ما کان لکم نشته تاسو سره اختیار چې را زرغون کې یو بوټي لونه آیا د الله سره بل څوک ذمہ دار شته نه جنا نه نشته که څوک کوئی بل څوک هم شته چې باران را وروي الله اکبر د بارین باران ورونکی یو الله بل څوک باران ورونکی نشتا دې چې په باران وختو نو کله به د اولیاء په قبر باندې اور بند کړ دا په دشته باندې دینو کې په قبرونو به اور واچو لکه دا ټول د بی ادبی مقوله سړیا چې موږ د اولیاء په قبرونو اور مبلوا تا به د اولیاء نه من کله به سارو ته لکه پورې اور بل کړ شوکه تو فطر سره چې باران ووري باران ورونکي خو یو الله بل څوک شته نه جنا نه نه که څوک کوئی بل څوک باران را وري بلهم قوم يعدلون. ورپسې آیت تو ګوره امن جعل الارض قرارا آیا د ازمکه چا ټینګ ګرځولې دا یو الله فوید کلی کلی فوید کی ادب زموږ مسلمانانو وي وې د ازمکه د وای پختر ټینګ تاسو به ورېدلی چې کله دا یو سګری زړی شي کنه دی بل خر ته اړي زلزلہ شي تاسو دا هم په دې کړه کې دا ځاخي به وره دلته به خلک وي زلزلہ براله کنه وې دا وای ستړي شو یو خر نه را دنیا زمکه بل خر ته واړو زلزلہ شو. قران کې الله وی امن جعل الارض قرارا ودا زمکه چاټي ګرځولې و الله د دې په وجعل خلالها انهارا چا ګرځولې د دې په منځ کې نیرونه چا په ګرځولې دا مضبوط دنګ غرونه چا د دوړ یا بونو منځ کې پرده ګرځولې دا الہ مع الله کدی وای چې زمکه د وای فخر ولاړه دا بل چا کړی دا بل چا کړی الله وی بلک ترهم لا يعلمون دی پوریږي نه په قران که څوک په قران کوي دی دا کار به نو کوي په قران چا او قران چا تکو قران ته څوک ګارو اما یجیب المضطر اذا دعا آیا څوک قبل سوال د ډیر پریشانا یو څړي ډیر پریشانو کې دی کنه د سوال الله قبلې و یکشف السوء څوک لري کوي مصیبت چا تاسو بدما کې آباد ګرځولې الہم الله دې کې بیا بیا وایي الہم الله الہم الله. سورۃ الانعام آیت نمبر 72 وختو راوړل سورۃ الانعام آیت نمبر 46 غالباً پارا قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. ایتا سبله یو خبره کوم اذن در ختمېدو کې دي موږ ته په مستازان وی موږ واړو چې قرآن دې نيز د کړی نو مسلمانۍ نس دکی یی د نس دکی توحید نس دکی موږ دا څنګه د مسلمانان نه یو دا چې سړی قرآن ته کیږي کنه قسم په الله په خپل مسلمانۍ په شک شي چې دا ما څنګه ایمان تا کړو زما په ذهن کې بزرګاونه کونجه کې ما هو الہ نو پیجندلې لکه دې آیت تقوا کې ده کنه قل ارئیتم قل هو اے نبی علیہ السلام ارئیتم خبر را کې ما تا
ان اخذ الله سمعكم کوالدنا الله سمعكم طاقت اوریدو تاسو ان اخذ الله سمعكم کواغذو تاسو نه الله طاقت اوریدو چې طاقت اوریدو الله والی وسړی شي کوی ضروري که الله دنه طاقت اوریدو واغذو یعنی الله مو کارن کی په پښتو کې مطلب دا دی وابصارکم که الله دنه طاقت دلیدو واغذو دلیدو طاقت چې الله والی سړی شي نابینا شي نابینا را پیدا شي نه نابینا شي ایوه را پیدا شي وختم على قلوبكم بیا چې نابینا شي غریب او بیا سمینی راوی نه وختم على قلوبكم او مهر ولګي پړونو تاسو زړه باندې د مهر ولګي دماغ د کار پری دي نو څه شي دیوانی شي نو من الہ ذمہ دار څوک دی اوس آیت ته وایي سوچ کوي دا چې کوم چې اور کتا نه وای اے نبی علیہ السلام خبر را کے ماتا والدن اللہ تکتا اور یدو اللہ مو کارن کی اللہ مو راند کی اللہ مو لیونی کی من الہ سوک دی ذمہ دار تکڑو سوک دی ذمہ دار دڑندو سوک دی ذمہ دار دلیونو بس سوک نشتا مشراؤنا تپوزو کے وی بیردہ لیونو ذمہ دار دے دا کڑو ذمہ دار دے دا دڑندو ذمہ دار دے دلته زموږ د ملک یو څو کاله مخکې رايوتان راغلی وو د ترکیه راغلی د عراق نه راغلی وو خلک روغکۍ کاڼه روغکۍ او وړاندې روغکۍ تاسو ته پته وو دنیا ورته روانه وه هغې د پاکستان ته په ایرپورټ کې راولټه کړو پاکستان کې وغورځوله والوتو بله پیسې راغونډې کې بله خلک یې ګمراه کړو ګوره یو خبره ده کوم دا یاد وساتئ الله اکبر څنګه کله په دې خبره ډېر سوچ کوم که چېرته یو تن اوس راشي دغه لار کې ودرېدو یا په کلي کې یا په مردان کې څنګه چې عراق والا تن راغلی وو خلک ورته ورمات وکړه که مونږ ته اعلان وي پلان کې دی کې سړی راوتی دی هغه فصل هم راځي هغه ژوندي مړکۍ او دغه ژوندي چې مړ کي نو بیا را ژوندي کوي او په یو څوک سره باران هم راولي څنګه د دوه په لګنه بدلو هم رواني په روان باندې دنیا رواني دنیا دا مو پیر وینو خبره مو خیال نه راځي خلک رواني کنه دا درګاونو سره رواني کنه دا ملنګانو په رواني کې دي کې خزر او کې دي کې تړي راوته دي خلک د صحت ور کوي او کول کې خلک رواني کې نه روانه نو هغه طاقت سیوا دی ګدا د دې درځه هغه طاقت سیوا مړیم ژوندې کی ژوندې مړ کوي فضلم نظر غونې پدا بدجال کا چې کې د دې د دجال په ټول خلک رواني هم په کله کله دجال په څه مسلمان دي اوس دې ان اری دجال په دې هم ډېر دنیا رواني ځکه دې پورا باران راوړي دې خو دې په فصل راټوکي دې په مړ راځوندې مړ کوي او دغه مړ بیا راځوندې کوي څونه خطرناک فتنه ده دجال الله نو کما یسموی که الله مړاند کی الله مو کان کی الله مولي ونی کی من الہ غیر الله رسول دی ذمہ دار د کڼو سوق دی ذمہ دار دړندو سوق دی ذمہ دار د لیونو چې تا او صدا صلاحیتونه واپس کی انظر علی لک سوچو کا مونږلا دلای څنګه اړو ور دی بیا موړي دا نورم ګڼ آیتونه دی په قران کریم کې او دا آیت دی د اولوہیت دا تذکرہ چې پکې دا بیا خوان کوي کله چې زمونږه د پنجاب استادانو د الہ وضاحت کو رائی بوی اسمان کی بلندیوں میں کوئی معبود نہیں دا زمونږه پنجاب د استادانو تفکر څنګه دی
आसमान की बुलंदियों में कोई माबूद नहीं, जमीन की पस्तियों में कोई माबूद नहीं, फिजा की वसातों में कोई माबूद नहीं, हवा की कुर्बतों में कोई माबूद नहीं, कोई नूरी माबूद नहीं, कोई नारी माबूद नहीं, कोई आदि माबूद नहीं, कोई खाकी माबूद नहीं, कोई जिन माबूद नहीं, कोई इंस माबूद नहीं, कोई हजर माबूद नहीं, कोई शजर माबूद नहीं, कोई बशर माबूद नहीं, कोई आला माबूद नहीं, कोई अदना माबूद नहीं, कोई फाजिल माबूद नहीं, कोई मफजूल माबूद नहीं, कोई आलिम माबूद नहीं, कोई जाहिल माबूद नहीं, कोई गोरा माबूद नहीं, कोई काला माबूद नहीं, कोई सुरह माबूद नहीं, कोई सफेद माबूद नहीं, कोई मौली माबूद नहीं, कोई मुफ्ती माबूद नहीं, कोई हाफिज माबूद नहीं, कोई कारी माबूद नहीं, कोई जिंदा माबूद नहीं, कोई मुर्दा माबूद नहीं, कोई वली माबूद नहीं, कोई नबी माबूद नहीं, कोई सूरज माबूद नहीं, कोई चांद माबूद नहीं, कोई सितारे माबूद नहीं, कोई सियारे माबूद नहीं, कोई आग माबूद नहीं, कोई पानी माबूद नहीं, कोई लात माबूद नहीं, मनात माबूद नहीं, उज़ा हुबुल माबूद नहीं, मजज़ूब माबूद नहीं, मजनून माबूद नहीं, उद सुवा यहूद याऊक नसर माबूद नहीं। माबूद अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इल्लल्लाह, एक अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु सिफतुना ज़बूलियत दा साबित दी लिल्लाह खास अल्लाह लरा। अल्हम्दुलिल्लाह दे मतलब दे देखिए बोला अल्हम्दु वज़ाहत तकशीर दलिल्लाह सबानी दर्स की बजा अल्हम्दुलिल्लाह माना हुआ है सावत हो अल्हम्दुलिल्लाह तो जमुन उस्ताद जिम्मेदारी जोड़ीगी चलक गुण ततावल जरूर चलक अल्लाह की तरफ तरफ बोली और हम लग रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह दिन उस्ताद को अमल को तौफीक नसीब की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम।